ځان نه تړلې وخلیفته بلا فصل د ځان نه تړلې نو تا خو محمد رسول الله د ځان نه ورسره تړلې ستا کلمې کې هم د لا اله الا الله پسې فورا محمد رسول الله قرآن کې نه دی راغلی دا خو تا هم ځان نه تړلې الله تعالی دا دروښیم چې په قرآن کریم کې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وجود لري او د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې موجود لري ته څنګه دې نه انکار کې ولې خلکو ته غلط بیان کې کیسه بیان کې د رب العالمین له تعالی حیا نه درځي تا مسلمانان د شیعاګانو سره د قیدیانانو سره دغه سره مشابه کړه اگر چې هغه د کوم کلمې چې علی ولی الله دغه الفاظ د رضانه جوړ کړي دي خو موږ د محمد رسول الله ویلي قران کریم راته د خبر شاکر یو خبره عامه ګرځي په دې میډیا باندې وایي چې کلمه د لا اله الا الله وای دا وجود نه لري په قران کریم کې به د خلکو ذهن په دې باندې غلط کړي وای زما مطلب دا چې په یو ځل وجود نه لري نو لکه د کلمې یو جز په یو صورت کې راغلی دویم جز په بل صورت کې راغلی او الحمدلله موږ د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا بهترین چې کوم سنت دي دا منو بخاری کې دغه کلمه پوره ذکر د اول موږ د قران کریم نه ذکر کو چې په قران کریم کې د کلمې پوره وجود شته الحمدلله قران کریم تر واړه په هغه کې سوره محمد 19 نمبر آیات کې د آیات ده اول ته خبره ذکر ده فعلم انه لا اله الا الله اول جزء په همدغه ذکر ده بیراشت په سوره فتح کې یو کم درستم آیات کې دویم جزء ذکر ده محمد رسول الله نو دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا ټول همدغه ذکر شوی ده په قران کریم کې ذکر ده نو خلکو ته غلط بیانی د مسلمانانو ذهنونه مخربوه دوی دا کلمې خلکو روسته جوړې کړي د ځانه جوړې کړي حال دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته ویلو ویل امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله نو په حدیث کې کلمه د لا اله الا الله دا ذکر شوی ده وان محمد رسول الله الته په دغه جزء مرسره یو ځای ذکر شوی په دغه حدیث کې دغه حدیث امام بخاری راوړی دی 1395 نمبر حدیث دی امام مسلم هم راوړی دی یو بل حدیث د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی و چې نبی صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله تعالی عنہ یمن ته لېږلی اول ته ورته ویلو چې خلک دې کلمې ته راوبله چې الله اله الا الله واني رسول الله نو کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا په قران کریم کې موجود لري او په احادیثو کې موجود لري د دې نه هیڅ انکاری نشته دا اوس خلکو ته دا کیسه بیانې کیا وای څنګه چې په خوانو امتونو دغه شانت دي قیدیانانو د ایرانیانو دا کومې کلمې جوړې کړې دي او د شیعاګانو جوړې کړې وي د مسلمانانو چې د محمد رسول الله لپس زیات کړي وي دایم پس ځان زیات کړي محمد رسول الله دا کلمه په قران کریم کې شته دغه شانتي د قران کریم د نورو آیاتونو خو بار معلومیږي چې زمونږ رسول خو د سیمنګ د الفاظ د کلمې ته یادو د محمد رسول الله په ښکارا احادیث کې مشتره د دې انکار نه دی پکار الحمدلله په قران او سنت